بسم الله الرحمن الرحيم. الكيل على البائع والمعطي. مسألة دا چکلا عاقدین عقدو کی او معقود علی د مکیلاتو نہیں یا د موزوناتو نہیں نو وزن د چا حق دی چې د اجرت باندې نو د وزن حق د چا دی او اجرت وزن وسوک ورکي دارنګي کې مبيعا معقود علی د مکیلاتو نه ٹھیک شو نو بیا کېل ذمہواری د چا ده او کچره دا کېل په وزنی نو اجرت ته وزن د چا دی امام بخاری علیہ رحمت فرمائی چې الکیل علی البائع والمعطی کېل په هغه چا دی چې بایع دی خرڅون کړي ما غنم پتا خرڅ کړی دغه تلل اجرت په ما دی غنم ز تعالی در کوم نو دغه اجرت او دغه وزن تللو اجرت زما دی ٹھیک شو او که زه پیسې در کوم درته په خوا پیسې په وزن ورکولې زه پیسو وزن په مشتری دی وقوله تعالی وقول الله تعالی او دا ترجمه الباب د امام بخاری چې دی دا ماخوذ دی د قول د باری تعالی نه واذا كانوا او وزنهم يخسرون او کله چې دوی پیمانه کوي خلقو د پاره یا تلیل پار د خلقون یخسرون کمی کوي یعنی حق د پرده پورا نه ور کوي اوس قران وی کالو هم دي نو کالو خو لازمی معنی ده کالو هم چې دوی تلی او تا متعدی وکړه نو دیوی چې دا کالو لهم معنی ده او وزنوهم او وزنو لهم معنی ده كقول يسمعونكم يعني يسمعون لكم استاذ خبر اوري فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتالوا حتى يستوفوا نو دوی دی عقد کئی نو دی عقد اقتالوا پیمانه دیو کی تردی چې حق خپل پورا واخلی استفاده حق کی حق پورا واخلی وذكر عثمان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان فرمائے چې نبی علیہ السلام فرمایلو عثمان سیبتا اذا بیت فکل اذا تفقتل معنی اذا بیت چکلت باعین فکل شی پیمانه کا مشتری تاوالا کا او کل چت مشتری ضبطا تا چتی اقلی نو فقتل د باعین اتل او اخلا ٹھیک شو کنا نو معنی شو قول فعل د مشتری کېل شو او فعل د باعی کېل شو فعل د مشتری مطالبه د کېل شو اقتل دی جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه هر هغه څوک چې طعام اخلي نو بیا بده نه خرڅي تردی یستوفی لفظی معنی خپل داده یستوفیو تردی چې دې پوره کی حق خپل اوس دا استیفاء حق سره دی یعنی قبض سره دا مسأله رسره روانه ده چلکه یو مبيع چې تواخلي نو پای کې مشتری قبل القبض تصرف کول شي او کې نشي کولای دا مسله رسره روانه ده او دې ځکه دا بنیاد ده مسله دا ده چې ده هغه پورې خپل اختیار او تصرف نشي کولای سو پر چې دی هغه قبض شی قبض کړی نه یستو فیو معنا دا ده یقبضه چې خپل ملکیت کراوي وفي قال حدثنا عبدان او دا خو بتا ابو داود کې دا حدیث ویلی بو یو کنه التبه دا حدیث تا ویلی چې یو ذکر علی او حدیث کې چې لا يجوز لفظ دی جائز نه ده بیع د طعام حتا یجری فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري نو معنا هغه قبض دی وفي قال حدثنا عبدان واخبرنا جرير عن مغيرة عن شعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمر بن حرام عبد الله بن عمرو بن حرام
وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرماء ان يدعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم دا مخکې روایت تاسو ویل مغازی کې خان اب جابر صاحب چې کله د دې والد وفات شو نو په دې پلار باندې را قرضه وا ډیراغه نبی علیہ السلام ته فاستعنت النبي صلی الله علیه وسلم علی غرماء ما امداد وخت د پیغمبر صاحب نه په تسلی یا په صبر یا په تاخير یا په لحاظ د قرضدارانو چته دي قرضداران ته وایا چې تاسو قرضه به یک مشت نشي ادا کړي لہذا تاسو قسطوار مطالبه تاسو قسطوار ته انتظار وکړئ ایذو من دینی استعانتا چې معاف کی ورتا یا پری دی ورتا شی د قرضې فطلب النبي صلی الله علیه وسلم الیهم فلم يفعل وغدا کارنک یند پیغمبر سے خبر او نه منله ولیونه منله نو دې مطلب موږ مخکې ویل څه چې دا داینین چې کوم غرماو دا يهود اکثر نو په دې اعتبار سره غي دا خبره او نه منله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا فصنف تمرك اصنافا ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اور جدا جدا کا کجورو لرا په جدا جدا قسم صنف معنی صدا اجعل صنفا صنفا وشکنه جی جدا کدا کجوري په صفت سرا قسم سرا څنګه را العجوه لاهدا وعزق زيد على هدا عجو ډېرې بیل جوړ کا آج کے زید ډېرې بیل جوړ کا ثم ارسل الیا بیا حضرت مات وسړې راولېږي د زبراشم ففعلت جابر ما دا شکر ثم ارسلت للنبي صلی الله علیه وسلم فجاء حضرت فجلس کیناس علی اعلی او فرشی باندې او فی وسطی یا په منظر شي ثم قال مات کل للقوم ترجمه الباب شوا الکید علی البای الکید علی الموتی بس خدا موتی څه کنا جابر خو بای نو خدای موتی الدیون خو کنا نو اعتاد دین خود دې حقو نو ذکر ورته حضرت کل فکلتم حتا اوفیتهم الذی لهم ما دوی ته دوی پورا حق ورکا وبقیت تمریک انه لم ينقص منه شیء څنګه چې وینو دغه صفات شو دا معجزه د پیغمبر علی السلام وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى ادى جابر تلل دویلا پیمانه کول تر دې چې د قرضدارانو حق مکمل حواله کا وقال شام انوابا جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جز له فاوف له سمانا کوشو کوا غامیوی قرضدارانو لا او پورا ورک دوی تا نو الکیدو علی الموتی تاسو وای نه ها چلو جی باب ما يستحب من الكيل گورا علماء کرام باب ما يستحب من الكيل باب دې په بیان د استحباب د کیل دا زیبا ستا په دریو خبرو کې حل کیږي اسنه حل کیږي یو دې کیل لپاره دا عند العقد او کیل استیفاء حق دا کو مأمور به شرعاً دې اوس منګوي یو دې کیل مطعومات اندازه کول پیمانه کول او دغه یو مقدار معلومول لپاره د خوراک زسمره خرم اې لپاره یو مقدار مطابق اغستل دا جائز دي خو دې کې به یو شرط دی علاوه جائز کی زکه چې حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي چې ماته نبی علیہ السلام وربشه پرې خوي او ماغه خورل له خلاصې دینه او کله چې ماغه پیمانه کړی نو برکت ختم شو هغه روایت ته معلومی چې دا پیمانه خنه ده تراواله و 437 صفحه
وی اللہ نس شو ملاو شو کہ نہیں ہاں نام کرنا گیا دیزا کہ چتان آ رہے ہوئے ہاں ٹھیک دے منہم مخ کرے وما فی بیت من شین یاکل ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی فاکلت حتی طال علی فکلت ففنیا پیچما پہ جوکر وہ جوکر جو خطر دیده کی چونکہ دا ابن بطال دا حاشیه کتو بر سمول غواړي نو دغه د پاره دی حاشیه ډیر زور لګول چې ابن بطال صاحب دا قول ته صحیح زیو لګي اسه موږ کله کله جواب کو یو د کېل لپاره د بیع یو د کېل لپاره د عقل نو موږ کېل العقل صحیح نه دی او کېل البيع صحیح دی بدلند باندې ځان خلاص کو خو بر د ابن بطال ډیر لوی او حاشیه دا به څنګه سبب او ځکه چې دیوم دا بر لیکي چې لکه مستحب دی پیمانه کول د غلی لپاره د خوراک د اهل بیت مستحب دی نو دا کوم د خوراک لپاره شو علما دغه جوابونه کې ډېر خسته الکه کېل لپاره د بیع خو بالکل مأمور به شرعاً دی یو د کېل لپاره د خوراک کچره دا کېل لپاره د خوراک صرف یو مقدار معین کول وی چې اسراف نشي او کم پاتې نشي کمیرا نشي نو دا جایز دی لکه لس کسان دي او 15 کیلو وړو خوري او دوی اوتلی دا جایز دی دا مستحب دی یو د کېل دی لپاره چې ما بقیه مقدار معلومول چې ځته نصیر خرموس پاتې سودی دا ناجایز دی بس پیمانه کول لپاره د اطعام یا د خوراک او دا پیمانه کول نفس تعین مقدار وی نو یجوزو او که دا پیمانه کول لپاره د علم د ما بقیه وی نو لا یجوزو ان شاء الله حاشت ولا برابر شو نخذ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومديه فيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب برکت صاع النبي صلى الله عليه وسلم باب د بیان د برکت د صاع د پیغمبر علی السلام و مده او دغی د سلورم برخی چې موږ ته کوړې وایو پدې کې روایت ته حضرت عائشہ ابي رضی الله عنها مخکې تیر شوی دی تا ته لاندې لیکل دي چې قد مزا هذا فی آخر کتاب الحج جلد ثانی کې وراشي ونه شو کنه او دا حدیث تیر شوی دی په 253 صفحه کې ته وګوره 253 صفحه چرته را دا حدیث آخر دے باب حدثنا دے تیشوا حدیث عبید ابن اسماعیل عن عائشہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم حبب الینا المدینہ كحبنا مکہ او اشد اللهم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا والى اخره چلو وفي قال حدثنا موسى حدثنا وهب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراهيم لمكة
دیکھ سیدی خطا فضائل مدینہ کی ویلی کنا کم حدیث دی ویلی بیا تپوس مکو عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بارك لهم في مجالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينه باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة باب دے په بیان د بیع د طعام کې ها تشوا دیمه خبره والحکرتی او د حکرینا حکره د احتکار نه دی او هغه حبس د طعام ته وی او موږ ورته دې زمانه کې ذخیره کول د شی ذخیره اندازې کول یو شی نه خرڅول اوس مثلا تاسو غنم دی او امکان دې چې دا غنم خرڅ شي دا ګران شي لکه دې زمانه کې لکه پټرول شو ډیزل شو نو چې کله حکومت سے پسکے مسکے واچی د دې خبرې هوا کنه هوا خورشي چې لکه دا بګرانیږي نو بیا په پټرول پمپونو کې ټینکې د تیلو ډکی وی خرڅي نه او کې خرڅي نو کې 40 لیټر پکاري ډول ورکی رقم دی وای چې نه شارټ دی هغه شارټ دی خو دې لپاره چې اوس تیزیږي وا دې ته احتکار وای یو سړی کی یو غلا بند کی رایسار کی نو دغه سو حکم دی بعضوی چې مطلقاً احتکار حرام دی امام سے رحم الله فرمایي چې نه احتکار حرام دی خو مشروط هغه دا چې ملکی غلا نشتی او د خلق ورته ضرورت دی او تاسو خویو ته نه خرڅه په دې ارادي چې ګرانیږي بیا به خرڅوم نو دا حرام دي څوک مطلقاً حرام دي څوک مکروه تحریمی دي او که چېرې غلا موجوده دا او د خلق ضرورت ورته فل حال نشته او تاسو ذخیره کړی یره چې فل حال نه خرڅوم مال لا پیسې نه دي پکاره پیسو ضرورت را لراشي بیا به خرڅوم یا دی وخت ریټ عام کم دی او بیا به چې ګران بیا به خرڅ کما نو دا ګناه نه دی لکه دغه ذمہداران دي بوس بعض وخت نه خرڅي لکه یو وخت په 300 روپے منی بیا 500 روپے من شي نو دوی په کورونو کې دي چې لګرانج بیا به خرڅ کوا او فاقه نه وا قات نو نو به دې کې ګناه نشته دا یو شو دویم دا چې یوز کرو بیا او طعام دی نو طعام خرڅولو کې مخکې منګوي چې استوفیو چې د قبض کی دلته استاد کې دا مجازفتن شي مزه یو ډیره اغستد دي سړي درته چې دا ډیره په 100 روپے ورکو مرورا سو سوادي اړو خبر نه یو د کلاس دي نو دا جایز دی بیا ته دا مجازفتن مخکې خرڅه هو جایز دی او که ته اوس په کېلن خرڅه نو اله به جایز کیږي حتا یستوفیو چې ته حقدار یعنی حق معلوم کی چې دا ډیره د لسو سوال دی که د شلو سوال دی مثلا والحکرة زمخ کدا وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن زهري عن سالم عن ابيه قال رايت الذين يشترون الطعام مجازفا رايت الذين يشترون الطعام مجازفا مالت الاخر خرصو به طعام پتوک تو پیژنه کان اندازا یضربون علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی په لاسونو باندې په لخت ولکه دل تادیبن چې دا څه مکوا ٹھیک شو کنه ایبیو یعنی کرایت یبیو یا الله یبیو حتا یؤوه الی رحالم تردی چوس خپل دکان نو تو منډو تو کورنو تا مطلب څه شو دغه ځکه دی واغست او دلته خرڅای نو کم سے کم پدې کې قبض خکارا کا او پاکی که خپل ملکیت اخکارا کنه اگر ملکیت پسدر دی یا اجرا د سواد او یا جکم د نقل مکان الى مکان کنه جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفي وقلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بالدراهم والطعام مرجعا قال ابو عبد الله مرجعون مؤخرون
مؤخرون اے مؤخرون. ګوره مسله دا ده چې ابن عباس وی نبی علیہ السلام نه منع کړل بیا رجل طعام حتا یستوفیا، منع کړل چې پیغمبر علیہ السلام چې اوسره طعام خرڅ کی سو پور چې قبض نه کړي. نو قلت له ابن عباس کیف ذاک، نو ما ورته چې لکه دې کې څه حکمت ته چې قبل القبض خرصول جایز نه دي. وذاکا دا نه خرصول دي لپاره دي چې دا قبل القبض چې خرڅینو دراهم به دراهم دا خرصول د روپو دی پروپو سره او دا خو سره سود دی و طعام او هر چې طعام دی مرجون هغه سره پاتې دی هغه باقی دی. اب څنګه مثال په تور سره لکه اوسره تاسو وي تاسو شفیع رحمت ته وای چلګه ما باندې دا غنم خرڅ کا نو دیوی بس زما په کور کې دي او لس منه پتا باندې په 10,000 ما خرڅ کړم. اوس دا قبض کړی نه دي. امیر سیوراتا ته چې ما عبدالواس غنم پکار دي وای ته چې ما څخه 10 منه غنم دي په 1,000 ما پتا خرڅ کړم. اوس دا طعام قبض کړی نه دي دا حرام دی. ولی حرام دی؟ ولی بیت الدراهم بالدراهم و طعام مرجاون. تا خو هغه 10,000 روپے په 1,000 خرڅ کړي هر چا طعام هغه بلاد شبیر احمد په کور کې پروت دی او تا قبض کړنه شي خرڅه نو دې لپاره حتی یستوفیو دي او کینی قبل استیفاوی او دا بیع الدراهم بالدراهم دي او دا عین الربا دي. جی وبه قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة وحدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يغمزه. وبه قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال كان عمر بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن عوف انه قال من كان عنده صرف فقالت طلحة انا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس. ګوره مسله دا د جدا بتا هدايه کې ویلي هدايه کې ډېر خسته قاعده دي کنه په دې مسلې باندې هر هغه شی چې د جنس واحد نه تشوا نو دغه په خرصولو کې دو سیزه ناروا دي، یو تفاضل یو نسا. عذاب بذاب خرصون برابر په برابر لاس په لاس کذاب یو رته سواوی په مقابله د بل ذاب دا حرام دي او کذاب یو جهاد چې کوم دی هغه یدنوی او بل چې کوم دی نصابی نو دا حرام دی. او چې کله اجناس مختلف شي نو فبیو کې پښتم دي خو بیا علماء چې نصاد پکې نه عذاب بالفزتی کې پښتم هو یدن به یدن. اوس مسله دی حدیث کې د صرف دا صرف یې نه کړه گاڑی چې صرف په گاڑی چلته وي. اوس لکه په دې کې مسله د صرف دا. اوس بلال راشي او عبدالجلیل ته وی چې لکه دا د 100 پور علامات راکړه. اوس دې 100 په والی عبدالجلیل په جیب کې کی دي وای مازیګر راشه تعالی بیا لفظ نوټه درکوه نو دا حرام دي. پونه شو کنه ذکر ذکر نصار آلا او تی حدیث کی داغی ذکر دی وی انہو قال عن مالک ابن حسین انہو مالک ہوئی من کان دو صرفن دا من استفامیه دیکھا من کان دو صرفن سوک دی چچا سغر ازگاری وی ماتی روپے مالا پکاری دی فقالت طلحتو انا طلحوی چما سغر ازگاریشتے حتی یجیع خازننا من الغابہ تر دې چې راشي زموږ خازن د مسافر غابینا او غابه چې کوم دینو د مدینې نه بار یو ځای دی یې موږ څه پیسې شته خو بکسي چاوي زمان نوکر څخه را. قال سفيان ابن عيينة هو الذي حفظنا من الزهري ليس في زياده. دا روایت چې ما د ابن شهاب ذکر کړ یاد کړ دې پدې کې څه قسم زیادت نشته. قال دې چې اخبرني مالك ابن حسين سمع عمر الخطاب يخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمای اذهب بالورق ربا سرچ خرڅه په سود باندې دغه په سپینو باندې نو دا سود دی الا ها او ها دوا دې نه چې لاس په لاس وي ها او بجنه خذ هذا واتني هذا ها ها یعنی خذ هذا واتني هذا ها والبر بالبر ربا الا ها والتمر بالتمر ربا الا ها والشعير بالشعير ربا الا ها مطلب څه
الکه چې دا رزګاری خدا لیکن ها وها پکار دی او دلته ها وها نشته دلته کې ها دی لیکن یاتی هو وی یو طرف ته خو یدن دی خو بل طرف ته نساده نو جایز نه دی. باب بیع طعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك. ګوره موږ چې کوم دین سبق شروع کړو التم دا مسله بیع طعام قبل ان يقبض او بیع ما ليس عندك دو مسلې دي. یو دادی چې دا پیر سیب چې دی د تاجر دی او طعام خرڅي غنم منم خرڅي نو امام بخاری بیع طعام قبل ان يقبض ناجائز دی بیع د طعام مخکې د قبض کولو نه بس. دویم مسله دا د بیع مالې سندک او خرڅول دی یو داسې سیز چې غستا په ید کې او په ملک کې ني. ٹھیک شو دا دوه خبرې شوې. اوله مسله یاد کا چې دا مسله چې کوم بیع الطعام دی قبل القبض دا عند الكل جائز نه ده. امام محمد امام احمد امام مالک امام شافعی و رئیس ابو حنیفه رحم الله. امام احمد سے فرمائے چې معقولات یا موزونات وی نو قبل القبض جائز نه دي. الفاظ جدا تعبیر جدا دی شی یو دی. معقولات او د موزونات بیا قبل القبض جائز نه ده او چې غیر د معقولات او موزونات نه جا. امام ابو حنیفه سے د دې تعبیر داسې کوي چې مبيع به د دوه قسمونه خالی نه یا به د منقولات نه یا به د غیر منقولات نه. چې منقولات نه نو قبل القبض بیا جائز نه ده او کې د غیر منقولات نه نو قبل القبض جائز ده. لکه ازمکه شو اوس د ازمکه د غیر منقولات نه ده نو کې دې باندې ستا قبض لینم جائز ده ځکه چې په دې کې زیان نشته ده نقصان نشته ده شی په خپل ځای دی. او دغه نه علاوه چې منقولات دي چې څو پر تا قبض کړی نه نو دي ته په ما باندې غنم خرڅ کړي او غنم دنه چا پټ کړل بیا یا نو څه چلو شو نو دې لپاره بيع د مطعومات قبل القبض منقولات قبل القبض لا يجوز وغير المنقولات يجوز. امام سے پر باندې دوی مسله دا د بیع مالې سندک او دې ته تاسو په فقہ کې وای سمانا بيع د ما لا يملك العبد او دې ته بيع قبل القبض. اوس یو شی تاسو غنښته او زه تاسو چې لکه ما باندې یو مال یو بخاری شریف کار بخاری شریف تما ته چې بس په 100 روپے در کو راکې پیسې زمو کتاب چرته دی په ته پیسې رارم کنه دا جایز نه ده. ولی ځکه چې دا کتاب خلا دی په ملکی داخل نه دی چې ملکی داخل نه دی نو دی خو د غیر ملک خرڅي د غیر ملک خرڅول خو جایز نه دی. د دې لپاره فرمایي او به مالیسا هندکا چې دې ته قبل القبض موي او قبل الملك موي. جی وفي قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حدثنا من عمرو بن دينار سمعت اوسم يقول سمعت ابن عباس يقول اما الذين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو طعام. اما الذين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هغه شی چې حضرت منع کړدا فهو طعام ان یوبا چې خرج کړي چې حتی يقبض چې سو پر قبض شي نه. وقال ابن عباس ولا يصب كل شيء الا مثله. ابن عباس ذکمانکم مگر هر یو شی په مثل د طعام دی مانا هر یو شی قبل القبض جائز نه دی چې خرڅ کې. نو دې سره بظاهر د امام ابو حنیفه د مسلک تایید راغی چار منقولات چې کوم دي قبل القبض جائز نه دي او چې غیر منقولات لکه اقار وغیرہ شو جائز دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي. وزاد اسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يغلظه. باب من اذا اشترى طعاما جزافا الا يبيعه حتى يؤويه الى رحله والادب في ذلك. باب من رأى اذا اشترى طعاما جزافا یا جزافا. باب دې په بیان دغه امیر سے چې دیوینی خپل رعایا چری خرڅی طعام په توک باندې تیجو کنه
نو معنی دا چې مر راځه اشتراطون جزاب الله يبيع حتى يؤويه تیشوا نب خرسی دے تردی پوری یؤويه چې سکی نقل کی زی ور کی دی اغیل لازمانه دی اغیل زی ور کی زی بسنګ ور کی چې دا کتاب دی د اوچت کی او په هغه ځای کې کې دی زی دی ولا ورک کنه نو یې نقل شو یو والادب فی ذالک اور بیان د ادب ور کولو په دې خبره مطلب څه کچری یو کس قبل الایواء اور قبل القبض طعام خرسی نو چونکه دا شرعي طور سره گناہ دی نو امیر صاحب له حق حاصل دی چغیلا ادب ورکی زورن ورکی تعذیب ورکی یو ددری لخت ور راواچی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال رايت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتعون جزافا يعني طعام يشربون ان يبيعوا في مكان حتى يؤوا یعنی ما لیدلو خلق چې په زمانه د حضرت صاحب دی به خرصل طعام فتوک نو یضربونا اغیب وهله کېدل په لاسونو باندې لپاره ادب ان يبيعوا في مكان حتى يؤوا الى رحالهم چلو بھائی باب نزار سرمتان او دعبة فوزوا عند البائع فباعوا ما قبل ان يقبض وقال ابن عمر ادركت الصفقة حيا قال ابن عمر ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فمن المبتاع ګور علماء کرام دا یو بل مسله دا مثلا دا سحرگل اور عبدالجلیل بائی اور مشتری دي سحرگل کتاب واغست او عبدالجلیل بایو دے سخاو تیشوا لا د مشتری کتاب واغست د باینا لا بائی دا کتاب محول کرنو حوالہ کرنو مشتری تا بائی مرش اللہ دو بخی پونشوی اور یا چکم دے کنا دا مبیا خراب شو چاو تختو لے امڑ شوا نو دا دی چا امڑ شوا امام احمد ابن حنبل سے فرمائے چې دا د مشتری مړ شو چونکی د امام بخاری په نسبت باندې د امام احمد سے د قول ورده نو دیوم دا قول راوړه اشاره دی توکړه او پاغي د ابن عمر رضی الله عنه روایت راوړه چې وای چې کله یو سړی یو شی واخلی او اند العقد کی مبیا بالکل روغ رمټ وا اگر چې بیا دی قبض کړي نه دا الله پلاس او په ملکیت ته بای کی وا خدا د مشتری ده دا د ابن عمر سے روایت امام ابو حنیفه رحمه الله اور امام شافعی علیہ رحمت فرمایي چې فوت کېدل د مبیع دا فوت کېدل د بای یو یا ضایع کېدل د مبیع قبل القبض دا تاوان په بای باندې دی نه په مشتری باندې ځکه مشتری خو به علم مالک کېده چې دا مبیع لاس تکړه وي قبض کړي وي نو دی لاس تکړه نه ده په لہذا دی مشتری باندې دی مشتری لره په بای باندې زمان د تلف دی معنا دغه هلاکت نقصان دی نو دی بوله تاوان ور کوي ٹھیک شو کنه مثلا شو جی وهي قال حدثنا ثروت بن عبد المغفور اذا اشترى متان او دابه فوزو بیا کی دا مشتری دا متا بای سخا فبا دے خرج کی او مات یا بای مرشی قبل ان يقبض مخرسنا چې دے قبض کی نو قال ابن عمر ما درکت صفقه حیا هر هغه شی چې مشتری مندل و صفقه ژوند ده مجموعا یعنی سمانا صحیح صفات او عالم مجموعا معنا روغ رمټا فو من المبتاع د دې هلاکت د مشتری نه ده دا د مشتری شی ده او امام سے فرمای فو من البائع او دا د شی د هلاکت تبای نشه لہذا بای به مشتری له زمان ور کوي ځکه چې لا په قبض د مشتری کې نور راغلی چونکه د امام بخاری په نسبت باندې امام احمد سے قول چې کومه هغه مختار او ذکر دی هغه ته اشاره وکړه جی وفي قال حدثنا ثروت بن ابي المغرى اخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت لقل يوما كان ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي في بيته فيه بيت ابي بكر احد طرف ان حارق لما اذن له في الخروج الى المدينه لم يرى كان ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم
لقل یوم معنی دا خو تعویل د عبارت دی د شالونه چې تعویل دی ځکه چې دا عبارت خو تاشل زلوي تقریبا لقل یوم ډیر کم وی دا سرزي یا پیار نبی صلی الله علیه وسلم چې حضرت په بکیرات الا یاتی فیه بیت ابي بکر مگر راتب حضرت سے پغرض کې کو د ابو بکر تا احد طرف النهار فیو در غاړو درځي هر رز کې به حضرت سے راتب ابو بکر صاحب کرا وکاله درځي په لومبای سکی کلا رستای سکی مخکې دا حتى وزن له في الخروج الى المدينه لم يرونا ما نذا چې اورځ مون کتل نو غرمه حضرت راغه په سر باندې صادرو نو موږ چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم لیدل لم يرونا او نه يرول شومنګا الا وقد تنظورا مگر په دی وجه چې راغلو حضرت موسی په وخت غرمه ټکنه غرمه وا حضرت صاحب په سر باندې صادره چولو پراتو موږ ډیر پریشان شو یا الله دا وخت خود راتو نو یا خو اول نهار راته غرمې نه مخي یا به د مازیګر وخت کې براته اوس خو بالکل ټکنه غرمه ده او د غرمې خو د کورونه نوزي سو وجدا فخبر بي ابو بکر خبر کړی چې نبی پاک راغل جی فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعه الا من حدث فلما دخل الا من حدث ما بکای کرسه دا من اجله الا من حدث الا بوجه حادثه مدته حدث به د سیمانو کې الا من حدث الا بوجه حادثه الک پدی وخت چې حضرت راغله دي څه اهم حادثه را دي فلما دخل عليه قال لي ابي بكر اخرج ما عندك قال يا رسول الله ان ما همنت يعني عائشه واسماء قال اشعرت انه قد اذن لي في الخروج قال الصحبه يا رسول الله الصحبه يا رسول الله اطلب الصحبه يا الصحبه اريد معك يا رسول الله جی قال يا رسول الله اني ناقتين اعدتهما للخروج فاخذ احداهما فقال قد اخذت ما تغدو وشري اعدتهما للخروج او دامات ساتلی دی لپاره د هجرت او دغه سفر فخذ احداهما فقال قد اخذتها بالثمن امام بخاری دا روایت راوړ ولی پتا باندې خپل خبره تین کوله فتن کی خو نه خو خیر دی مان اخذتها بالثمن ما واغسته په ثمن مان ابو بکر سے بھی دا دو اوخی دی ایا استاد شو نبی پاک دا یو زما په پیسو شو تاسو خدي دې ته دغه اختلاف نشته دا یو زما شو خو تاسو غدي اوس کې دا مړ شو د چا مړ شو جګړه پدې کې دا پتا څه غدي ویس کې جګړه نشته ده ونشي پزا کېدو کې جګړه ده مګر کې قبض کړی ني او اوخه مړ شو د حضرت صدیق سے مړ شو دې شو کنه او نبی پاک له زمان ورکی خبر اخلاص شو باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يتركه ګوره دې تبغوز کې دې دا بيو چې کوم دینو ګران دي دا چې اول کال کې وین الفم گئی او شو کنه او دې کې مسلې ته وکې دا ما بیگا سوچ کو بیگا په مطالعه او کړو نو لوونه مې کړو بیگم طبیعت خراب نماز سوچ کو نماز دا بخاری بيو چې سړی په کال اول کې شروع کړي او هغه سړی چې شروع کړي چې هغه مسلم ثانی دی مسلم ثانی هم بيو دي او دام بيو دي ونه شي مسلم کې خدا کمال دی چې په یو روایت دا یو روایت چې دینه په کرات او مرات باندې راوړي چې دا دی او 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 د بنیاد چې کوم دی هغه د بخاری نه خود کیږي او تفصیل د پاغه سره کیږي طالبان به ته مستفید شي ورنه په دې وخت کې خدا خبره ده چې القرآن خبره نه چي و چی کنه کیسه و چکولا اوس دې کې دا مسله چې دا ډیره ګرانه ده او ته ورته وکړي د چې په درو خبرو کې حل کو لا يصوم على صوم اخيه دغه دې نه لا يبيع على بيع اخيه ندی سودا کې یو سړی په سودا ضرور سره سو پوری چې هغه اعراض او انکار نه کړي دا یو مسله شو مثلا سحرګل د کور نه ډیره پیسې راوړي دي
اور عبدالجلیل چې کوم دی نو فتاوی قاضی خان اغستله نو فتاوی قاضی خان د 200 روپو وا دیوی چیرې مال په 19 کې راکا سهارګل خیر د زما په 2000 شو دا حرام ده ولی لا یبیو علی بی اخی لا خود عبدالجلیل خو سودن نه ویخ دی نو لا خود هغه لا خود هغه بیا شروع وا تخیل دی وتا لا خود هغه بیا شروع وا نو اوس دې داونه چې لکه زنه اخلوا او دې پکې مخ کې شو چې په ما خرڅ کا نو دا جایز نه ده ها کې چې عبدالجلیل پریګی دي چې ګران ده زنه اخلم بیا سار ګل راشي یو ولا یصوم علی صوم اخی دام یو شی دی نرخ لګول لکه ما وی چې لکه دا موبایل چې کوم د زه خرڅوم نو مشتری راتوي چې زه تار 2 روپے درکوم نو بل راغی ابي کې دا ما ته وی چې زه تار 100 روپے درکوم نو دا نرخ لګول شو خیال کوي ګور یو د بولی چې ورته مونږ وایو لیلام چې ورته نیلام چې ورته وایي هغه ځان له شعر ادا سوم لا سوم ځان له شعر درېمه خبره دا شو حتا یاذن له او یترکا تر دې چې عبدالجلیل اجازه ورکی سار ګل ته چته واخله زین اخلم او یترکو یا دیوی چې لکه ګران دې خو اخلمانه دیغ بالکل لاس راخ ک اوس دې کې سار ګل سودا کې نو کولش وفي قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان وحدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حجرا لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتدفعها ما في انائها. باب بيع دې کتاب پنځه مسلې را غونډې کړې سم مسلې تعویل دي او سب نه دی ویلي خویل خدا ټول دي ان یبیا ګور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سے منع کړه ان یبیا حاضرن لبادن چې سودا کوي حاضرن شهری کس لبادن خارجي دی پارا باندې دی پارا بس دا یو مسله یاد ده حاضر دی ته وی لکه احمد دی د په مردان کې ناس دی دا خار دی بادن نه مراد ده چې اوسره د اخوا دی خو دیهات نه راغی یا منګور نه دراشي نه بټخیل نه دراشي اوس دا بټخیل چې دنو دام خار دی او د مردان نه جدا دی لکه چې د بادن نه مراد خامخ دیهاتی معنی نه ده ورخه هم دیهاتی شي هم د بل خارج مصر شي افغان چې کوم دی عبدالوارث جناب علی 2-3 ټرکونه ډکړه د سچو د ګاډو دا موټر یو تاسو دې خوشاله خوشي کنه یا موټر سایکل به د ټرکونو کې موټر سایکل ډیر راځي دی جناب علی او 3 ټرک موټر سایکل مرتان تر او رسول دا مرګره او دی ورته چې لکه دا ټرکونه دی منډای کې خالی کا او اوس ریټ خنه دی او زه بیا تعالی خرڅ کوم خریټ باندې خرڅ دا جایز دی توجه کو دا جایز دی یو صورت دا دی چې لکه دی مال راوړي مردان ته او مردان کې خلق له ډیر زیات اشد ضرورت وو خو بیا ورته احمد وی چې پریګه دا ریټونه سوا کېدون کې دي او پریږه چې خګران شي بیا د خرڅ کوا دا جایزه کې احتکار راغی خو بار دې حدیث کې راغی چې لا یبیو حاضر لی بادر حاضر بادی لپاره نه د خرڅي ابي داود کې وتا دا حدیث ویلي ترمذی کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دعوا الناس حدیث الفاظ دعوا الناس ينفع بعضو بعضا بعض یو سره راغی هغه ارزان خرڅي نو شهري کله دا جایز نه دي چې ورته لکه مخرڅ ارزان
دته ګران دي او تا اب دې ته د کلی نرخ معلوم نو او دې بیا په کې فایده وا بتاو الناس پرېګه د خلکو لرا چې یو بل ته خیر ورسي هغه نه معلومه شو چې بیا دا حاضر بادي د پار جایز ده یو روایت کې راغی چې حضرت وی منع ده بر روایت کې راغی چې حضرت وی جایز ده احناف مسلک دا دی چې بیا دا حاضر بادي د پار دا جایز ده اوس بسکو په دغه سلسله کې عطا ابن ابي رباح نه دو راي دي یو دا چې بیا د حاضر بادي د پار جایز نه ده او بل چې بیا د حاضر بادي د پار سره جایز ده د روایت په دې کې متعارض دي بعض روایتو کې جواز دي بعض روایتو کې عدم جواز دي سوا کوي علماء دې ګڼ جوابونه دي یو جواب احمد خان غدا دی چې کوم روایت کې نه ای بی الحاضر البادی دې موږ دانه تنزیهی ده دا یو جواب او چې کوم دې کې اجازت ته به دون ناس دا په خپل اثر باندې دا یو دیم جواب دا دی چې کوم روایت کې راځي چې نه دی دا نه دبه دا منسوخ ده نه دبه منسوخ ده او چې کوم کې اجازت ته عبادت هغه فاصل باندې دریم جواب کوم روایت کې چې نه ای بی الحاضر البادی بالاجرت ته او کوم روایت کې چې اجازت ته د به د حاضر البادی بلا اجرت ته د بهر تقدیر زموږ د احناف مسلک داشه چې کیا مخکې دا انو ګور او زمانہ ای بی حاضر بعد مانو خوشوي ولا تناجشو تناجش مکو تناجش پیجنې پارول مکوا برانګخت کول مکوا لکه دلالی په دوه قسمه کنا یو دلالی دی ته وی چې ته دا کتاب دی سړی لا دې خبرې نه کوي جز پوجګنا او ته خمو تکلمي نو ته دې ته وی رضب تعالی دا کتاب خرڅ کوا دا دلالی دا خدا جایز دلالی ده یو دلالی دی ته وی لکه نن سبا په دې منډو کې ډیر شي وي تب ګاډي خرڅه نو زی اخلوا نو ستاسو طرف نو یو ډل راشي نو تاسو به دا ګاډي ته خرڅه او زه خرڅو مخ لا دې سړي سودا ده یره کې دې نو سودا پاتې ځي کنه بیا مال راکې بیا هغه دې مرګري دي خو دې سړي کې سودا پاتې ځي بیا مال راکې نو دا یو قسم تر دی یو کزه ناخلم خدا دی اخلي زهره بس بسم الله کوي توکل وکړه حالانکه ای اغستون کې تناجش پارول ہوتا وي چې ته خپل طرف نه یو مبي قیمت سکی مقرر کی او حالانکه هغه قیمت دغې نه زیات وي او اغستون کې ته نه نو دې ته تناجش وي پارول هیڅ برانګ تکول ولا بي رجل ابي اخي وشو ولا اكتب علاقه پته اخي کوئی ځن وشوا ولا تصل مر طلاق اختها او نو غواړي یو خدا طلاق د خپل خور یعنی ته یو خدي سره نکاح کول غواړي او غدر ته مکنه و پرېږي دي اره د سره نکاح کوم تک پا معافي نه ها دله پار چې اٹه کی هغه شی چې په لوخه دي کې دي مان ځګي لوخه اٹه کول غواړي خپل لوخه سمول غواړي دا جائز نه ده مخکې ده باب بيع المزايدة وقال أدعون أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيدهم ګوره باب بيع المزايده مزايده د مفاعل نه ده مفاعل پیجنې جانبین ناراضي دته بيع نیلامی وایسه لیلامی بنا نون ده نیلام دا نیلامی ده خو تاسو ته لیلامی وای هغه دې ته وایي چې اردو کو ته بولی وایي بولی به یعنی لکه د سبزو بازارو ته چلار شي انو سوګي لکه چې ته لیلامی کې ډېر خبر کړ نو ته وایې لکه دا ټرک په 100 روپے انو بل وایي زما په یو لسوا دا یو لسوا نو بل به زما 200 نو بل به لکه زما 1400 اخاله اوس په 1400 باندې خبر وته دی داله سوا نشي زوا اوس دا بیا لیلامی د وخت نه دې عربی کې بیا من یزید وای
دا لیلامی بیا جایز ده ځکه دې کې تناجش نشته ده دا خو د بای طرف نه را او چې 4 پیسې ډیر راکړي زه ورکوم او دا د پیغمبر علی السلام نه ثابت ده د یو عاجز صحابي غلام خرڅ کړو په دې طریقې باندې د بیا من یزید نیلامی دا جایز ده وقال تاوی ادرکت الناس ما دنیا لیدلې ده لا يرون باس ببيل مغانم نګنی ګنا په خرڅول د غنیمت دونو فیمن یزید چې څوک زیات ورکړي ټپه خرڅما او چې 4 لک روپے راک بل یا چې 4 ډیر پیسې راک یو زه 2 لک روپے درکوم بل زه 1 لک 10 درکوم بل نه کې څوک زیات راکې بل زه 31 ورکوم د 31 نمبر تنین بس ټیک ته وفيه قال حدثنا بكر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعوا اليه باب النجش ګور توجه کا خالق صبر وکړه ان رجل اعتق غلاما يوسري خپل غلام آزاد کړ عن دبرین یعنی مدبر کړ غلام مدبر کو مدبر خو به نه کړه یو مالک خپل غلام ته چاله کا دبر تو کا معنی دا شو چې انت حرن بعد موتی اوس مسئله دا ده چې مدبر خرصول جائز ندی عند الاحناف ائمه ثلاثه شافعی فرمایي چې مدبر خرصول جائز دي توجه دا اوس دې حدیث کې راځي چې پیغمبر علی السلام مدبر خرص کړي دي دبر تو کا نمنګ دغه جوابونه کو ګڼ جوابونه کو یو جواب دا دی چې دا مدبر په دوه قسمه یو مدبر مقید دی یو مدبر مطلق دی مدبر مطلقه خرصول جائز نه دی دا اصول سمال زادیږي او هغه مدبر مقید دی د دې خرصول جائز دی اګه یو سره غلام ته وي الکه ان مت من هذا المرض فانتحر او دې پاغي بیماری کې مړ نشه نو لہذا غلام آزاد نشه اوس کې چې دې پس صحت نه غلام آزاد خرڅي نو خرڅول شي دا مدبر موقع موجد دی ٹھیک شو اوس پیغمبر علیہ السلام چې کوم غلام خرڅ کړو نو دا مدبر مطلقاً دا مقیدو عندنا یا نور جواب رسول کوما نو وی فاحتاجا دا محتاج شو پیسې ورڅخه نه فاخذ النبي صلی الله علیه وسلم حضرت دا غلام واغس فقال من يشتري مني دا غلام مان سو اخلي په ډیرو پیسو فاشترى نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ودفعوا اليه مانس یو حضرت چې 4 پیسې زیات راکې یو دمرا بل دمرا نو نعيم بن عبد الله چې اې ډیر پیسې ورکول نو حضرت هغه ته ورک دي باب النجش اوس مطلب باندې پوښ کنه مولانا صاحبہ ناغي خو یو ګره پیغمبر علی السلام غلام خرڅ کړل کنه مګي او خرڅ کړي خدا مقید مطلقاً نو ٹھیک شمولي سیوا دیم قول بتا ویلی په کتابونو کې او هدايه وغیرہ منګوي چې دا حضرت غلام یو دې ذات ته غلام یو دې منافع د غلام نو پیغمبر ذات ته غلام نه خرڅ کړي بلکې پیغمبر پاک منافع د غلام خرڅ کړي معنا لکه څوک دې چې دی غلام نه وا کار اخلي او دې له مزور په میاش ور کوي هغه دې مولای بیا دا حضرت بیا د ذات عبادت نو کړي بیا د منافع د عبادت کړي وا دا یو شو دیم جواب موږ دا کوو چې حضرت دا غلام زکه خرڅ کړو چې د دې مدبر بالکل د سر نه پیسې نه وي بل څه شی پاتې نو د پیغمبر علیہ السلام د دې مدبر د دې مولا چې دا غلام مدبر کړو د دې وصیت پیغمبر پاک باطل ک او دا ولا خاص ک د دې وجنه چې بالکل بغیر د دې غلام نه دې شی نو پاتې شوی او رسول بخاری کې راځي 325 راوانو 325 بالکل جپان خلاصی کی حدثنا عاصم ابن علی حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن رجل اعتق عبدا له
ليس له مال غيره فرد النبي صلی الله علیه وسلم نفبتاو فرده النبي ذکر سودا رد کرا فبتا من نعيم بن نحام الى اخره. باب النجس ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي وفاء النجس اكل الربا قائم وهو خداع باطن لا يحل قال نجش کو پیجنے کنا النجش فاعل ٹھیک شو هذا حرام دیا. ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي وفاء الناجش اكل الربا ناجش اكل الربا دے معنی دلالی کی او صرف دی لپاره چې بل ترغیب ور کوي پرانګښت کوي په اغستو باندې او په خپل اخلینا او دې تم څه چای پانی خي نو دې اکل ربا ده خائن خیانتګر ده او خداع دوکباز ده باطل عمل باطل ده لا يحل جائز ندی. قال نبی صلی الله علیه وسلم الخدیه فی النار خدیات پور کې ده مانس ذل خدیه فی النار دوکي کون کې پور کې ده یا الخدیه فی النار یعنی الخدیه سبب دخول النار. او بل حدیث کې منازی کتاب مسلم کې ویلي نار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیل غرر هغه دوکا. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جی وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش باب بيع الغرر وحبل الحبلة. ګورا طالب جانا باب بیع الغرر باب دې په بیان د بیع د دوکي نو دوکه خو حرام ده وحبل الحبلة او باب دې په بیان د بیع د حمل د حامله حبل الحبلة حمل د حامله د دې دوه صورت دي. ٹھیک شو یو صورت دا دی لکه دا سارګل سیب دی او دی یو غوا اخلی فارمی غوا د پای والا چې دی واغستا هغه ډیره پیاوره وا نو عبدالجلیل وی چالکا د دې غوا خیر چې کومه داغه په ما خرڅه د دې زاغه ستا په دې زره تاسو نو مچوالی سرکار پتی سکی نو مچوالی سرکار چې کوم ډیر اپاسي ده اخل نه دا مچوالی سرکار اپاسي ده نو عبدالجلیل ته وی چې هغه څخه چې تراولي کنه او بلار بشي نو دغه څخه په ما باندې په دې زره خرڅه کا دا حبل الحبل شو ٹھیک شو ادا غوا دای حملو دغه حمل پیدا شو نو او دال لار بشوا نو حمل الحمله دیشو حبل الحمله پوښي دا یو دی یو توجیه بل هدايه والا کړ دا د حبل الحمله دی ته وي لکه زه ته توي ما چالکا دا ګاډي په ما خرڅ کیا غلا کله پیسې راکې چې کله د غوالن شو بل به الکه چې دا غواد سالنګ شي کنه بیا غسخه بلار بشي او هغه د خیر لنګ شو بیا د پیسې درکو دا حرام دي زکه دې کې غرر دی کې دې چې دا د سر لنګ نه چې دنه بچي مرشي کې دې شغه لنګ شو هغه بچي نرو ماده نه و دې سونه حضرت منع کړل خو دې ماوی زمانه جاهلیت قسم زبردست سوداګانی کړی د خلکو ګر په یو بل ډېر اعتماد دي سړي خیال کوي ډېر اعتماد. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايع اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج ناقة ثم يبتاع الجزور بسبب جزور الى ترتيب ان تنتج ناقة چې پیدا کی بچے دا اوخه ثم تنتج التي في بطنها بیا پیدا شي د اغه اوخه نه چې کوم فل حال په خېټه دې موجوده کېدا ور لانجه وکنه مخکې باب بيع الملامسه وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم دا مخکې موږ ملامسه به لاس لګوي بس دا دوه ثانونه دي کم یو ثانه له بزرګ روپے ده دا تماشا او دنه کته موږ کانو پکې اختر تیر کړل کې تیر کړه پته نه لګینا مخکې نه
وبه قال حدثنا سعيد بن عفير حدثني وقيل عن ابن شهاب اخبرني عامر بن سعيد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل صوبه بالبيع. دا مګه خوي لقات منابذه دي ته وی لکه یو سره په خاص زمانه جاهلیت کې الګ دا په سو اخلي بزرګ به واخلا او چې تا ته ماو ورته بسې مالک شي مخ هغه تشپټو کې دنه پکې خالی او بیٹی پکې نو وصل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ولا ان يقلبه چوایړي راوړي یا وګوري. ونهى عن الملامسة والملامسة لم تصب لا ينظر إليه. وبه قال حدثنا قتيبة وحدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن اللبستين أن يستدي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع ولا منكبه وعن بيعتين اللماس والنباز. اللماس لما نبز وردولا باب بيع المنابذة وقال الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبه قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان المعاد وعن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. وحدثني اياس بن الوليد حدثنا عبد العالى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبستين وعن بيعتين عن الملامسه والمنابذه. باب النهي للبائع لا يحلف عن الابل والبقر والغنم يحفل الابل والبكر والغنم وكل محفلة والمصرات التي سري لبنها وحكل فيه وجمع فلم تحلم أياما. وأصل التسرية حبس الماء يقال منه سريت الماء إذا حبسته. دا داسې زید چې مشکل زید او کله کله په پرچو کې د وفاق راشي. ان للبائع ممانعت ته لپاره د بای د سنا الله يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله. توجه کرنا چا من دې بای د پاره چې ندي اساری پای د اوخي د غوا د ګډي بيزي وي سر بدل صخروم چې وكل محفله اسارول د پای د هر پایوري من دي. محفله هر پایورا چې کم شي د پایو دی دغه پای اسارول دینه حضرت سے منع کړی دا. اوس دې کې دا وکی دا نص شرعي مسله بیانو چې د یو ساوري د غوا میخي ګډي بيزي پای اسارول سو حکم شرعي دی. علماء دي دو حیثیت دي. یو حیثیت د شرب او د استعمال لاهل البيت دي يجوز. لکه شبیر احمد سے غواړه او دی لغونه پیسارو لشر او باقی پری خودل ولی ویره ملمان راشي بیا پاینی زدا چې سو مل مراغه بیا به زالو لشوا یا دې دا پي ساری د پاد خپل د کورس استعمال د پاره نو دا جایز دي. زکه دې کې دوکه نشته ده. خدا بډاوي چې اولا نه ده زکه دې کې تکلیف د حیوان ده. هغه بنځان په خپل پوکه چوسو تار واړه بول راشي او تاسو سو کوی چې نه سبق بووي بیا به مجازو لري مخکې نشیدلې بیا د خدای خیر کې ټول سبق به مجاز شي. ونه شو کنه تکلیف انسان ته کنه سړی په تکلیف کې شي. خدا جایز حرام نه ده. یو تحویل تسریه حبس اللبن لپاره د غرض او د دوکيري چا خرصول دي. لکه اوس دا محترم چې کوم دی میخه خرڅي د یو ټیم یا دو ټیم او نه لشي دا غلام خضره نشي دی لپاره چې بای مشتری په دوکشي چې دا خو د پيو ټینګای دا خو څنګه د پيو ټینګای دا ورسره لګیدل ټوټای دا دې په دې لپاره اوس دا مسرات دا بیا دا عمل دا ناجیز او حرام دی. توجه ده مولانا. ها اوس دې کې دا مسله ده چې چری دې سړي دا سودا واغسته میخه واغسته او دې کور ته لاړ او دې میخه لشل شروع کړ
بازه خوره ډکه شوه خو چې بیا دوباره بیا پاینه په دوربین کوم نخکاری اوس دا میخه غوا د دې معیوب شو په عیب دا عدم لبن سره دا بیا دې بدا خرسي دا مالک ته واپس کوي کنا عیب خو بګي متحقق دي په عیب واپس کوي کنا واپس کوي حدیثو کې دا سر راځي چې دیوا دا لنګا محفله مسراتا دیب واپس کئی مالک تا خو وصا من تمرن حدیث یاد تا وصا من تمرن نمبر 1 وصا من طعام غیر سمراء نمبر 2 مسلم او روایت کی راضی ويرده بمثل لبنها کتاب 2 کیلو پایته واخلو نو 4 کیلو پای به ورکه ورسره مثلا موږ پوښوي دا حدیث څنګه دا غوابي خوخه نشو دا به واپس کړي نو چې واپس کړي نو سوامن تمرین به ورکه بلې وخت راځي سوامن طعامن الا سمرا غنمونه بغیر طعام به ورکه د طعام اطلاق ورپښوم کی په کجوروم کی تاسو په زبیب باندې کی بلې وخت کې راځي بمثل لبن نو کې دا کیلو د 2 کیلو پای به ورکه دا د ائمه مسلک دی واما عندنا عقد ختام دی نو کی چری دا رجوع بایت بالعدوی نو پای کې به دا سوانی تمر بنی او دغه وجه صدا حدیث کې راځي نمنګو چې حدیث کې خلاصي الغنم بالغرم الغنم بالغنم مسلمان پوښي مګو حدیث مبارک کې الخراج بز زمان ګټه بتاوان نو حدیث کو الخراج بالزمان دی او حدیث مبارک ته الکس الغرم بالغنم تاوان په ګټه دی اوس دا فیض دا سوامن تمر چکم دی نه خدا زمانی مثلی دی او نه دا زمانی قیمی دی ځکه یو څه تاوان چې ورکړي خن کړ یا خو په مثل ورکړي کنه نو دا سواد کجوره شه دا د په مثل نه دی او دارنګه دا تاوان زمانی قیمی هم ځکه نه دی چې ممکنه ده چې تا به 10 کیلو پیر لشلی او ورکه سواد تمر کې دې چې پاو پي او ورکه سواد تمر ان خدا زماني مثلی دی نه دا زماني قیمی دی نو حاصل څه شو هغه خپل د اصول شاشه خبرې به نه کوي او هغه استاد حاشی خبرې به نه کوي لکه حاشی وال لیکل دي چې کله یو حدیث راشي دا نه په قاعده ده یو حدیث ذکر شي او هغه حدیث راوی غیر فقیه وي اور باقی روایت کی چکم حکم ذکر دے عاد عقل د سمجھنا بالا تروی ناغا حدیث با یترکو پر خودی شیبا چتا داوی ناغا گوٹ کی لگد ورشات بل گوٹ کنا باقی گوٹ کی او غیر مقالد ناس تو ناغی من چی ویو احناف اصحاب رائی دی وی کرکی نہیں رائی اکرکی نہیں ہونا کھا افر ستاپ دی عاشقم شتا دے حالانکہ دا قیدا نہ امام ابو حنیفہ دا نہ امام یوسف دا نہ امام محمد دا نہ امام ظفر دا احمد پوښوي دا قیدا چې کمدان د عیسی ابن ابان دا او دا ډیر رستنه سره راغل دی او د حتی امام شافعی د زمانه کسته منګه زمنګ د مشرانو دا قیدا نه دا چې یو روایت راوی د روایت چې کوم دی غیر فقیه وي
او هغه رواج چې کوم د عقل نه خلاف یترکو دا خبره صحیح نه ده ولی مګ ابو هريره افقه ويو څوک چې ابو هريره فقيه نه یو سړی ته 5374 حدیث یاد دغه فقيه نه نو ته به فقيه بیا ولا مې د فقيه کی کنه ما سر خو ده ته دغه یو پاتې کدو بدن نه جوړي اور شو کنه ها مو دې په پوده شو ورې سره ته تخبران را ها یا شو زمون دی حاشی پسې بتنه دی حاشی سره بدلتا د انور شاه کشمیری سے فیض الباری لیکي خو افسوس دې په دې خلکو باندې فیض الباری ډېر ګرانه دا ما په 100 روپیا اخیسته څلور جلد او بل ما بیروتی په 6000 اخیسته اور هغه چې موږ تاسو کنه دا پاکستانی شپږ جلد چې دنه په 3000 دغه په سودا 2700 3000 تاسو چې کوم خچاپ او یو چې ادنا چاپ دې په 1800 1900 دا د چا نه کم دی دا کتاب چپتشته تا خیال ورته کنه خو څه 1100 پرې دي 1100 چې سلوټ چند زیات څومره خرڅوم کنه مثال په تور سره خدا فیض الباری دې ځکه دا نقطه یاد راکړه او بیا موږ د حدیث سنو جواب وکړو حدیث خروج راځي خو جواب ما مخې تاسو وکړو څنګه موږ کوم حدیث کې راځي سوامن تمر توجه کوه اصلي جواب دا دی فقہی می خبر نه کو اصلي جواب دا دی چې دا حدیث مسترد دی بس او وجد استراحت صدا سوامن تمر فی روایت سوامن طامن فی روایت مثل لبن فی روایت لہذا استراب راځي حدیث مسترد دی اس دی حدیث په مقابله کې الغرم بالغنم یا الخراج بالزمان پر موږ چې دا بیا د مسرات او روایت دی روایتونو سره دی قضیه قیدی کلی سره منسوخ شو بس موږ دا جواب کو فقہی خبره موږ نه کو دا ګور نو شاه کشمیری سے خبره ډیره مزیدار ده او نور خبر خو پریږي دا ولې مثل هذا اشتهرن الحديثه ان الحنفيه يقدمون على الحديث خلق وي وحاشا ان يقول بمثله فإن هذه المسألة لم تصل نقل عن أبي حنيفة ولا عن أحد من أصحابه نعم نصبت لعيسى بن أبان المواصل الشافعي وهي أيضا محل تردد عندي دم تردد ده كيف وقد قال مزنين أبا حنيفة أتبع للأثر من محمد أو سقط بدار الحديث وبالجملة خبر فريق ده آخر کی ومن يجترئ على أبي هريرة فيقول إنه كان غير فقيه دا څوک ویل شي ولو سلمنا فقد يرويه افقههم اني ابن مسعود ايضا واجاب ان الطحاوي بالمواتب حديث الخراج بالزمان الى اخره دا بیا ځان لیکه 231 صفحه جلد ثالث تشوا لیکن آپ بیا لیکه اس راجکت حدیث تو کېدا والمسرات مثلا شوی د قوس بات معنی والمسرات التي سري لبنها مسرات هغه ته چې بند کړی شو دغه وب پای وهو فی بقي ساری کړی شي وجمع جمع کړی شي فلم يهلب یا تهلب اياما دوټه ما درې شه وقت التسریه اصل تسریه حبس الماء اثار الدبوري يقام سريه الماء اذا حبسته لکستا او د عبد الجلیل ازمکه نږدې وا او تا خپل پټه وبک او بیا دی پولا دی بند کړه او شګنا دی ورته چبر شوي وسارت الماء ما وبند کړه خپل کار کوا او بزرګ جنگ خو کین نه بس خیری بکې نو رسن نازل مخکې ده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الله عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد يعني ما بندوي پای دوی فمن ابتاع هغه چا چې واغس بعدو فإنه بخير النظرين نو دې ته اختیار دو خبره ده بعد ان يحلبا ان شاء امسك وان شاء رد وصعد تمرن جی
ويذكر ان ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار ان ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر. وفي قال حدثنا مسعود حدثنا معاذ بن سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد محفلة يعني فاي اشار کړه شوی ها صاع من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع ان تلقى البيوع دا بیو معنا رسل روان ان تلقى البيوع یعنی ان تلقى اصحاب البيوع دین پیغمبر سے منع کړل چې تاجرانو مخې لاړ شي پوره مخې مسله را روانه ده الته موږ ذکر کو هغه داسې لکه خلق منډه تر روان دي ګوندل وتا او سودا راوړي او ته مسجد عاشق مخې ودرېږي او چې سوداګران مثال کې چې سدي هغه یاره میخي به خرصول الله سړیا نن خو بالکل ریټ ختم ورته دلې دې سړیا پوجا د لکو روپو میخه چې دنه په بیا او فاتیا خرسي سکوې مړه اسوال ته دی او بیا به دغه ټیکس مور کوي دا زه په ما خرڅه کې مړه فاتیا روپې په ما خرڅه کړه تا خرڅه کړه او بیا را لګوندلو ته په لګ روپې دې خرڅه کړه دې ته تلقي البيو وي خرڅ روان دي حدیث تلقي ركبان په درې قسم راځي ښا ماګره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيعوا بعضكم على بيع دا پور مخکره روان دي الته د طبيعه خبر وکم ان شاء الله. ولا يبيع حاضر لبعض ولا تصر الغنم وما بخير النظر ان بعد ان يحلبها ان رزيها امسكها وان سخذها ردها وصاع من تمر. باب ان شاء رد المسرات وفي حلبتها صاع من تمر. هغه خبره پتا تنکی کنه بیا راوړه الکه چې خوخه دینی مسرات واپس کړي نو فی حلبته ای فی محلوبتها هغه مقابله د لشلشو پيو صاع من تمر. چلو شابه. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي وحدثنا ابن جريج اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرات فاحتلبها فان رزيها امسكها وان سخذها ففي حلبتها صاع من تمر. باب بيع عبد الزاني وقال شر ان شاء رد من الزنا. ګوره مسله دا چې تاسو هدايه ویلې خو بس ټیک ته جنې ویل بیا بیغم ود شي او کنه شاہ صاحب لیکل دی رحمت اللہ علیہ آوئی کہ جو شخص ہدایین پڑھ لے وہ مولوی بن جاتا ہے جو ہدایین پڑھائے تو وہ عالم کہلاتا ہے. بیا بغیوی چې دا بخاری د پارا فقہ او علم کلام دا خود ضروری دی او معنی وړه او لوی نه هوا دینه بغیر گاڑی چلیږي. نو اوس چونکی مسله دا زنا چې کوم ده کنه دا عیب دی لیکن فقهاوی چې زنا عیب دی خو په امه کې ونه شو کنه په عبادت کې نه او کې یو سره د خپل غلام عبد زانی خرڅ کی نو دا بیا جائز ده البته چونکه عیب دینو کې چر مشتری بالمانرا لغیو چې لکه پیراړه اځه ته چې خاني ګرځي ونه شي انو کې دې بیا واپس کینو واپس کولې چې دا عیب ده. بيع عبد چلو باب د بیان د جواز د بیع د عبد زانی. قاضی شریح انشاء رد من الزنا کجر د مشتری خوخنین په عیب د زنا رد کول شي. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثني سعيد بن المقبري عن ابي هريره انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها. بس ګوره اذا زنت الامه کله چې وینځ بدکاریو کی فتبين زناها او تغي هغه بدکاری مولا ته اخکارشي په اقرار دي یا په گواهانو سره نو فل یجلدها نو دې دغه له سزا ورکی ولا یسرب یا ولا یسرب او تصریب دې نه کوي یعنی بے زید نه ملامت کوي یا په دې ملامتۍ کې د مبالغه نه کوي. ثم ان زنت کی تربیاتی زنا وکړه توجه کا نو فل یجلدها نو بیا دې ولا سزا ورکی
ولا یصرف بل مان دے اکتفا دے په تصریف نه کوي تصریف ہی جانے بد ویل کنه دلګنې فلان کې زنا خوري فلیتی ګندېړه کې وغیرہ پدید اکتفا نه کوي ولا یصرف اکتفا دی په ملامت واری نه کوي بلکې سزا دی ورور کی ثم ان زنت صاحب یبیها کہ بیا بدکاری وکړه فل یبیا خرڅ کی ولو بحبل من شعر اگر چې یو پړې د وختو وی انو دې لپاره خرڅ کی اوس ګوره مولانا صاحب دې ځکه دوه مسلې یادې کړه یو دا چې دا زنا عند الاحناف په جاریه کې عیب دی په عبد کې عیب نه دی دا یو مسله شو دیمه مسله دا د توجه کوا چې چرستا ویزا غلام بدکاریو کی نو ته په سزا ورکول شي او کې نشي ورکول امام مالک امام شافعی امام احمد ائمه ثلاثه مسلک دا دی چې مولا خپل غلام اور ویزلا سزای جلد ورکول شي سزا ورکول شي امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې مولا د اختیار د قائمولو د حد نشته دې لپاره چې اجرا د حد چې کم دی نو دا چا کار دی حاکم کار دی بس او ګوره امام سے علم ډیر غټ دی کہ حاکم کار منګه نه وایو نو اس کی چره دغه عبدالجلیل غسناک سړی دی نو کو دې غلام اساس کار کړی دی به تاسو باسه لکه ولی بدکاری کړو نو امام صاحب رحم الله ته ظلم د باب بندش لپاره او فرما چې لا یقیم الحدود الا الحکام امام صاحب رحم الله زین ډیر عجیب دی دا خو یو مسله شو ٹھیک شو مولانا صاحب دیم سوال دا دی چې لکه حدیث ته وکړه د احمد وان زنت الثالثه فليبيع ولا بحبل من شعر کہ جر دا په درې بار سيناو کې نو خرڅه کړه په پوری باندې خرڅه اته حدیث راي المسلم يحب الناس يحبه بیاخی اوس دا بدکار د نستا خو خانه ده د عبدالجلیل خو خانه ده یا د پیر سے خو خانه ده په عبدالجلیل ولې خرڅه نو محدثین دغه جواب ورکړي کله کله په تبديل دا ملک سره یعنی ما تبديل د مالک سره تغییر په صفاتو دا انسان کې راځي ولیکې دې چې د پیر سے ځان له بزرگ سره او دې درنه ګټ کې بناسو مراقبي به کول نه ری تو وخت مهیا او ال عبدالجلیل ار وخت چې وې تیار کا دکان کې ناسو او سوداګان خرصولي او نوکر ول هر وخت پکاري ده دې په کنټرول کې ساته غله موقع بازار ته نه ملایو ده او دې خو پیرو د جمعات کې نه ځي خپل کارونه کوي تاسو خان نه مدا غوري عبرت خبري دي او فقام دغه څه لیکل دي او بل خبره کې دي چې دا بزرګ دي دی ورته په دې مړه ګناه کې ځان لکه زما ما له نصار راړي بازار نه څه کوم پوښي او دیوی الکه زما بدنامي کیږي د زدا سدا راکې پوښي کنه آی تراغه ورته مشینو سه چې بیا لار کم دی ګولای ته وګورا دا بس وی وجدا هم خیر می نشته ده دا د علماء اکثر دا ځامن په علم پاتې کیږي بلې باري آی و نه مې دا وځه وجه دا لکه اوس دیوا زرا غلې ما تقریبا کو نه غزه 8 بجې وته مل مراغه زه دلته تاسو غو 9 بجو رسیدم نو نواقلی نو تر 12 پورې خدای جمعات کې يم کنه سبق شروع دی او زما زوی ته پته چې دمره کېنټي خواغه کور ته نه راځي ناغي د سفر جما سبق یاد کړ کی یاد مې نه کو امي وی کیو مې نه وی هغه ته وځي چې ما ویل وکنه دا به انکوایری تھوڑا اخلي چې کار تیر شي نما پکې ټیکې دا یو ځو اوسم کوم مناظره زته نه چوکولې هم به کافی پر سبقونه ویلي عبارت به کافی کې بابا مخ کې زرته خپل مرګرو درځي هغه سره به ناسو سبق مبقي پرې خو حج العالم وغیرہ فرال بابا ماته
بیت خود زوی خود سبق لن نرازی ما روزان نرازی یہ نرازی ما چې تاسو کوي بالکل زم ما بابا و چې نرازی ما عبارت وی او بابا ته مخامخ کې ناشته سرکه بابا دا اوس عبارت یو بل مرګري وي نظام داسې ورشاته کوټونه کې کېنا سیاست کو ډیری کنه انا ما بیا مې ته ما د زیارت چې اصول پس بابا ما غراضي وي داسې بابا ولې زه سرور دي مسا ما هغه خبرې بزاده کولې کنه وای زه سړون نه چې ما ته نه کار نه راځي ما چې انکوایري شروع کړم هغه باقی بنته کور باقی د کتابونو واصل ساعت 8 بجې وځي او 1 بجې به کور تراته کتاب تو سره راته اوس دغه د پیر سے جواب می درک پیر سے کو ذکر فکر کې نه هغه ته پته پیر سے کو وای 12 پورې مریدان نه لا مریدان یا مریدونه دي پوجا دی ورته دا کال ورته هر دې بغي و ټیم کې خپل ارڅ کار کوي او چې بس ویخ بیداری نه وکړي او بعد مزاجونه داسي باید سره داسي ورته کولم کې هغه اولاد نو کرام ته یری کې نه بسرو تاسو وګورئ ان هغه نو مچاز په تک کې لاش بندي چلو ما کړه وبه قال حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعها ولو بزفير قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه او الرابعه باب الشراء والبيع مع النساء باب دې په بیان د لین دین کول د خود سره مطلب دا د امام بخاری وی دانه چې یوازې خزه سودا سړی سودا کول شي او خزه نشي کوله هر مالک خپل مملوک کې تصرف کول شي تو کدا مبيع د رجال او د رجال خرڅول شي او کدا د نساء او نساء خرڅول شي خزه خپل ملکیت ملکی شي خرڅول شي بس حدیث آسان دی شپږ سو ځله تعویل دی قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعبان عن زهري وقال عروه بن زبير قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري وعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال عما بعد ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ومن يشترط ان شرط شرط الله احق واوثق حدیث ما کې تیر شوی ده کنه ما کې دا وبه قال حدثنا حسن بن عباد حدثنا حمام سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن عائشة سومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاءت قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرسي خدا ولا زان لمالكان دي يهوديانا حر كان زوجها أو عبدا فقال ما يدرني باب هل يبيع حاضر لبعض بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم دي باندې مخکې خبر وکړه کنه امام بخاری بیا راوټی جو حال يبيع حاضر لبعض آیا حاضر شعری سړی غیر شعری دی پر لین دین کول شي بغیر اجر بالکل کول شیندانا وهل يعينه او ينصو امداد او خیرخوای کول شي بالکل کول شي وقال نبی اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له نو دینه ما چې کله خیرخوای اراده کوي یو روز تاسو د پاره د برور نو خیرخوای دی وکي ورخص فی عطاو او په دې کې اجازت عطا ورکړ دې برا شیمان هغه باس شوی دې چې کومه تا ته مخ وکړه یو روایت عطا نه دی عدم ترخیص نمنګوي دا ترخیص والا چې دی دا اباحت ته عدم کراج تنزیهی دی یا ترخیص بنا بر اصل دی اور عدم بالاجرت دی جی وفي قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والسمع والطاعه والنصح لكل مسلم. وفي قال حدثنا سلطان بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن داوود عن ابيه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الربان ولا يبيع حاضر لبعض فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبعض قال لا يكون له سمسارا. بس یوم نه دا شو لکه حدیث کې راځي کنه چې بادي شعری به خارجي دی پار سودا نه خرڅي نو مراد دې دا چې سمسار دلالی دی ولا نه کوي چې هغه په خپل پویږي نو دلالی دی ولا نه کوي او که په خپل نه پویږي یاد دې کلی د نرخ نه خبر نه دی نو کې بیا دلالی کوي استنسان نو سو خوش مګوي خیر خوای دې کول شي او لا تلق الركبان ګور یا ساتخه دا په حدیث کې راځي درې زونه کې کتاب الزکات کې راځي او کتاب البیع کی راضی اور کتاب المسابقہ کی راضی سکر راضی
مسابقه په خوا به خلق اسونه زغلول نو تلقی رکبان داو چې لکه ته اساس غلې په یو اس سوري وسره تاسو بل هم وي او چې کم یو اس کمزوري شي تا غپري دې په دې په بل سور شي د تلقی رکبان وي او دا حرام دی یو د تلقی رکبان د مالدار خلقو لپاره هغه څنګه لکه عبدالوارث وارث د عاشر شو او دې چې مردان ته لار شي حدود د مردان چې داخلي شي غلطه لوی وټلی او لوی وټل کې د کینی او خلق ته چې مردان والو خلق ته چې دی وټل ته زکات راوړي دا تلقی رکبان شو یا هغه صاحب مال چې د مردان پری دی ته چتا میری تلاشی عاشر ته جدل تراشه دریم تلقی رکبان چې کم تلته دی هغه ده چې پانه سوداګر مالونه راوړي او د منډي کسان چې کم دي سوداګرو ته په لار کې کینی او ورته وی چې مخکې منډي خراب ده او منډي نرمه ده ګرمه نه ده سړه ده او ریټ داسې دي واغی لزین خراب کی او سودا ته نه په ارزان نه خواخلی او بیا سال خرسی دې ته تلقی رکبان وي بل صورت دغه تلقی کې دا ده چې الکه باندې خلق راځي دې په ځان خو خيار کی مړ تاسو دلته نشي خرڅولې ماته پرې د ګرام خرڅ کوا دا تلقی رکبان ده ٹھیک شو دا دې طریقې دي باب من کرها ای یبيع حاضر لباد باجر اپ شکر لکه چې کوم روایت کې لا یبيو دې نو من اجرت باندې منع ده او کوم کې راځي یبيو نو بلا اجرت جی وفي قال حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا ابو علي على الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثني ابي عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس باب لا يشتري حاضر لباد بسمسرة وكره ابراهيم خرسي حاضر لباد دیہاتی بسمسرتی پس سرا دلاله سرا جی دلاله پیجن کنا وكره ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول یعنی معنی دا شو چې دا دلالی چې دا نو څنګه چې بای دی پاره دا من دا هم مشتری دی پاره من دا بعض خلک مشتری دی پاره جایز وي بای دی پاره نه وي بعض بای دی پاره مشتری دی پاره نه الګ بعض مشتری داسې جګه نه کوي ډېر خلک داسې هغه تاسو چې لګه مالا شو شي اغلی وي ته مالا واخله زه په نه پويګم تو دا خدای مشتری دی پاروم دا او مخکې بیا ابراهيم نخوي ان العرب تقول بيلي صوبا ويتان الشراء دا عبارت نخي ولې راوړه اشاره دي طرف ته دا چې په عربو کې بیا په معنی د شراء او شراء په معنی د دوار ذکر دا نو الدلالی للبائع والدلال للمشتري دوار یا جائز شو قال حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا ابن جريج عن ابن شعب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع المرء على بيع اخيه ولا تناجس ولا يبيع حاضر لباد وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا مهاجر قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك نهينا ان يبيع حاضر لباد باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه واصل جی آسمن اذا كان بعالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز ان ينتلقي ركبان خوشوا وان بيعه مردود چې کوم سره دا تاجرانو تمخ کراشي او دا بلد نرخ په ګډ وډ کی به تور د دوکې ته سوي واخلي دا مردود دی دا بیا صحیح نه ده ځکه چې لئن صاحب عاص ځکه چې مالک د دې ګناګار دی ولی بارز تاجر سره دوکا کړی دا نرخ ورته د بلل غلط خو درلې ها اذا کان بی عالمن کې چر دې په پو او کې پو نو بیا ګناګار نه دی معنی دا کې چر دې ته پته و چې نرخ ارزان دی او سره د دین ورته دوکا وکړه دا ګناګار او کې چر دې عالم په نرخ نو او ورته چې لکه ماته په زبر په موقع خرڅ کما گناہگار نہ دے ہاں وہ خدام فی البیع اول خدام لا جی
وفي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابو عبد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر لباد. وفي قال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا معمر بن داوود عن ابيه قال سالت ابن عباس ما معنى قولي لا يبيع حاضر لباد فقال لا يكون سمسارا يرجعي لپاره دلال کیږي دنا. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرع حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله قال من اشترى محفله هغه چا جواز محفله یعنی پي حصار کړي شوی فل يرد ما سوان وران نبی ان تلقي البيوع. اوس ګوره ما د تمخ کیږي چې حدیث منسوخ دی او یو جواب رانه پات نه اوس ځکه هغه څه چې یو دا چې کوم روایت کې د سوال ذکر راځي نو دا قیمتن نه دی بلکې سره مصلحتن دے. یار دا واخر مهرباني وکم ٹھیک شو کنه. ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى ولا تلقوا السلع. یعنی سمانا سودا تم مخی کېږي مراد عقد چې رکبان دي رکبان ما قافله د تجارو حتا يهبط الى السوق چې شی بازار تورسي پرې چې بازار تورسي او دا بای چې کوم د خپل خوخه باندې تصرف کوي او خرڅ کوي. باب منتهى تلقي. منتهى تلقي معنا دا تلقي تر کم ځای پورې معنا ده. منتهى تلقي دي ته مولانا سره یو دانه چې بازار په خله کې ته سودا وکي دا ګناه نه ده. منتهى تلقي معنا دا لاک بازار حدنی داخل شوه او حدود د بازار نه مخکي قافلی ته ملاو شي او الته د منډه ریټ ورته خراب وخه او پس دوکي باندې شي وصول کی الته مراد. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي حتى نبلغ به السوق عنه. قال ابو عبد الله ومنګه چې موږ ملاقات کو قافلو سره التبت موږ واسه سودا حضرت موږ نه نکو د دین النبي حتى نبلغ به السوق الطعام. او دې کتل یعنی سوق الطعام ته منډه ته دن نشي د بیا سودا کوا خو د منډه نه بار نه. تاسو کال کو تیر چې سوار پر لا نه لای کنه تاسو ګوندل تلان چې سوار پر ذکر چې دیغه نه ځای کنه او چې دا ګوندل داخليږي نو تاسو ګوره خلق ولاړی می خطبه په سو ورګای بيزه به په سو نو دې الته په ارزان نه خواخلي تار پیسې در کې لیکل وکل غفینی ان بیا دنه لار چې پر ګرام باندې خرڅي. جی قال ابو عبد الله هذا في على سوق ويبينه حديث عبيد الله. یوانه سوشوا اعلی سوق من بازار هغه سر دی هغه مارکیټ اته شی واخلي او په دې بازار کې خرڅي. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام في على سوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا في مكانه حتى ينقلوه. دا هغه حدیث دی چې مشکات والا په خپل کتاب کې لیکل دي چې ماته بخاری کې نه دی ملاو شوی. یاد درته کتاب په یو کې 247 صفحه دا کنه دا وګوره مشکات زار سے پروت دی 247 وګوره دا وفسري زامنو تاسو چې نه معنی کراهت څه کوي تاسو ګوره دې لکه لیکي ګوره وان ابن عمر كانوا يبتاعون طعام في اعلى سوق فيبيعون في مكانه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رواه ابو داود ولم اجد في صحيحين. دا بخاری کې وی نشته ده. ٹھیک شو حاشیه لیکل دي چشته نو دا سره دی. خدا به ګټ کی نو ځکه لیدون کې ته ونی معلوم شي. چلو باب نزس رضا فی البيع شروطا لا تحل. اق خبر ادا د حشابه اذا اشترط البيع فی البيع شروطا لا تحل. مان کله کې یو مشتری یا یو بای په بيع کې سداسي شرطونه کی دي چاگه شرطونه جائز نوی لا تحلو د شرط اعتبار نشته ده او بیا فاسد نه ده بیا صحیح ده. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون الولاء لي
فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فزع الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. باب بيع التمر بالتمر.